بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې د ابازو نه حاضر دی. کتونکو په لومړي ځل باندې زه ابازو کې باغ وینم، په لومړي ځل زه باغ ته راځم او په لومړي ځل چې کوم دی نو مالټې وینم، خو بیا د دې خلکو رش وینم. دا نه چې اورېدلې مې نه دي، ښه مې اورېدلي چې د ابازو مالټه چې کومه ده دا په ټوله نړۍ کې یادېږي، خو وخت نو فرصت نو میلاو شوي. او نن چې مې دلته کې دا خلک ولیدل چې ډېر د لرو پرتو سیمو نه راغلي دغه مالټو خوراک له، نو هغه د حبیب حاجي صاحب راغلی دی. لاول حبیب حاجي صاحب سره لږې خبرې اترې وکړو، نو بیا به زه خپلې خبرې اترې هغه در سره کوم. کتونکو زمونږ عماد خیدر خان صاحب پرزن هم د سر نن متعارف کوو چې دلته چکر له راغلي. دا زموږ دپاره ډېره خوشقسمتۍ خبره ده، زموږ د علاقې فخر دی او خپل ځاني زموږ ډېر زیات خیال ساتي مشران. نو هغوی سره هم خبرې اترې کوو، یو څو خبرې ورسره کوم چې یاره مالټو له راغلي، چونکې دوی خپل باغونه هم دي خو دې اړخ ته راغلي دي. السلام علیکم سر، څنګه هلې سر؟ خیر جي، تاسو خیر دی سر؟ دلته کې راغلې سم ولیدل، سم محسوس کړل؟ تاسو خو به ډېر لرې لرې ځای، خو دا زموږ 400 او بیا بازۍ او دا مالټه. او بالکل ډېر ښایسته باغ دی او ډېر خوند یې وکړو. موږ سره دا د لاهور نه ملګري راغلي دي، کاکړ صاحب د بحرین نه راغلي دي. نو حبیب حاجي صاحب دلته راوستو، مالټې مو خوړې او نظارې هم وکتې او موسم هم ښکلی دی، نو ډېر زیات خوند یې وکړو. ستاسو خو خپل باغونه هم دي که نه؟ نو نن چې کوم دی دا باغ هم وکته او دا دومره خلک راغلي دي، نو چې هغوی ته هم توجه وشوه نو راتلی شي خلک دلته کې مالټه ختمه شوې ده. نه مالټه خو مونږ خرڅه کړې ده، خو ګورو انشاءالله که په مستقبل کې مونږ هم دا شانتې څه خپل د کلي خلکو دپاره دا شانتې څه سیر دپاره څه دغه وکړو، نو راضي به. بالکل. او حبیب حاجي صاحب ما نه زیات ښه پوهېږي، هغه سره خبرې کوم. په لومړي ځل چې دې خوا ته راغلی یې که نه؟ دې باغ ته په لومړني ځل راغلي یو، بازو ته خو نور راغلی یې؟ او بالکل صحیح. ها حاجي صاحب درته ووایه چې دې کې څو قسمه دي په دې باغونو کې، په دې مالټو کې؟ لږ درته لږ دې کې د الله پاک لوی شان او لوی قدرتونه دي. د غرونو ته وګوره، د مونډې هغه دغه ډیم جوړېږي ماشاءالله. د بازو میګان او د شیرپو خانان ډېر بختور خلک دی، ډېر باغونه دي، هر قسم مالټې دي پکې، موسمي پکې ده، بلټ پکې دی، سرخ مالټه پکې ده، امرود پکې دي. د دې ځای ګوړ هم ډېره مشهوره ده. دا مالټې چېرته کېځي او داسې مالټې بل ځایونو کې شته؟ داسې مالټې او شته دی. زمونږ دوست دی یحیی شاه میا صاحب په نوخار کې، انشاءالله دا هغه مالټې کې څه فرق نشته دی، خو دا هم ډېرې ښې مالټې دي. د شیرپو خان باغونو کې شلتالان دي، لیچي دي، د عماد خان په باغونو کې لکه خرماڼۍ دي، لوکاټ دي، هر قسم دغه دي. دا د الله پاک یو لوی شان دی او د مخلوق له الله پاک هر قسم میوه پیدا کړې ده چې موږ یې شمار هم نشو کولی د الله په فضل سره. صحیح. کتونکو دې نه مخکې چې موږ په شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو باندې خبرې اترې کولې چې هغه ستره خستي چې زمونږ په پاکستان کې لومبنۍ د بمي چاودنې ښکار شوې هغه خستي، نو ما تاسو ته وویله چې ذکر کېږي د دوی د خاندان والي سره دا مخالفین چې کله خبرې کوي، خو دا وګورئ جي په څونه سادګۍ سره په عاجزۍ سره دا هغې تره کېږي. او عماد خان چې کوم دی آرمي کې و او د آرمي نه چې کوم دی د خدمت لپاره بیا هغې استعفا ورکړل او نن چې کوم دی هغه خپل علاقه کې سیمه کې چې کوم دی نو خدمت کوي. نو دوی دغه اسره کړي نه دي چې پیسه باغونه دا هغه صرف خدمت یې اسره کړی دی. نو داسې لیډرشپ چې کوم دی په ټوله نړۍ کې نه میلاویږي. او کله چې په شیرپو خان باندې بمي چاودنې وشوې نو خو چېرې بل لیډر و، نو بس د وګوره پنجاب کې مونږ وکتل که نه، سند کې مو کتل، بل ځای کې مو کتل، نو بهر ملته لاړ شي. خو په سبا باندې چې کوم دی پردن په یو کور وګرځېدله او تر نن ورځې پورې چې کوم دی په دې سیمه کې، نو دا پښتون لیډر حسابېږي. پښتو سر یہاں پہ آپ آئے مالٹے کھائی بھی ہوں گی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اتنا مزہ آ رہا ہے شہر سے نکل کے، مطلب شہر میں تو ہر وقت کچھ نہ کچھ ٹریفک، سر درد، کوئی کسی نہ کسی سے بات کرنی پڑتی ہے. یہاں آ کے بالکل سکون دے. حاجی صاحب اتنے اچھے ہیں ہمیں یہاں لے کے آئے. شیرپا بھائی تو ہمارے لاہور کے دوست ہیں، تو میں تو بتا رہوں گا بڑا مزہ آ رہا ہے یہاں پہ. سکون کے ساتھ ساتھ مالٹے میں کوئی فرق ذائقہ محسوس کیا؟ بالکل فرق، اور فریج میں بھی نہیں رکھا ہوا اور ٹھنڈا اندر سے
मज़ा आ गया नमक के साथ खा के, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत مزه آئی کتونکو دغه لاور ملګري دلته کې راغلي وو چې هغې سره هم خبرې وکړئ او زمونږ د عماد حیدر خان فرزند سره راغلي وو زمونږ میلمانه دي خپله پیژنګلو را سره وکړي احمد خان خپله پیژنګلو را سره وکړي مصطفی کاکړ یم ژوب نه راغلی یم او بس یو شی به وایم دا مې اولنی ځل دی دې باغونه کې او اسانه خوږ چې دا مالټې دي ونه خوږ دا خلک دي دلته ډېر زه د ژوب یم بلوچستان کوم ځای نه زه خو بحرین نه راغلی یم بهر نه کتونکو دا بلوچستان زمونږ داسې سیمه ده چې څنګه پښتانه موږ په زوال کې وینو یا په سختو کې وینو نو بلوچستان چې کوم دی هغه ډېرې زیاتې سختې زموږ نه زیاتې سختې زموږ پښتونخوا نه زیاتې سختې تېرې کړې خو دا ده چې کاکړ صاحب د دا یو داسې خاندان سره دی او ما په لومړي ځل احمد خان ولیده او محمد خان ما په لومړي ځل باندې ولیده زمونږ ابوبکر خان چې کوم دی چې هغه سره میلو شو په ډېر سادګۍ سره ته به نه وی چې خان دی او عماد خان سره چې میلو شي تاسو وابل اوس کتل چې هغه کونترې الوزولې پرېښودې پنجرې نه نو تنظرې نو هغه هر څه چې کوم دی مونږ تاسو ته ښودلي وو نن ورسره دغه میلمانه راغلي لاور نه نو مونږ ورته هرکلی ویو او ښه ده هغوی سره پکې ملاقات وشو دا ډېره ښه خبره وه اسلام آباد نه نور خلک راغلي دي هغوی سره به هم خبرې اترې کوو دا د بینک ملګري راغلي دي په ویکینډ باندې دلته کې چې کوم دی نو دا چکر یې ولګو نو هغوی سره به خبرې اترې کوو خو کتونکو زه هم په لومړي ځل چې کوم دی نو د بازو باغونو ته راغلی یم دا بازو ام دا بازو ګوړه دا بازو مالټه او بیا مونډه ډیم کتونکو چې کریټ پروت وي او دا شړه وي او دا یخې مالټې وي او مالټه کومه ده دا دې ته وایي بلډ مالټه بلډ یاره د دوی نه ستاسو په اجازت یې خورم ښه د کتونکو سره لږ دا ذایقه شریکه کومه چې ښه جي زموږ سره به خپله پیژنګلو کې کوم ځای نه راغلی او څه وایې دې ځای مالټې والې سره زه اسلام آباد راغلی یم زه تقریبا 13-14 سال پس رالم دې طرف ته پهله به هم دلته کلی و خو بس بیا شفټ شو ډېر ټایم بیا بار ملک کې و دلته رالم نو دلته کس راته صفت وکړو چې بل دلته ټایم دی راځه دېخوا طرف ته ځو هلته مالټې باغ هم شته هلته لاړ شو نو دلته مې چې وکتو نو ریډ بلډ مالټه دنیا کې چې کوم ډېر کمه ده پهله خو او بل دا دی چې ډېر مشهور ده او خلک یې ډېر خوښوي سپیشلي جوس دپاره او دا انسان بلډ دپاره هم باډي کې ډېر خوښوي امیون سسټم هم بوسټ کوي نن سبا کووډ هم دی هغې حساب سم د امیون سسټم دپاره ښه دی مالټې چې خوري کوم کس او بل دا چې دا هم دلته وکړو چې دونه داسې بیکورډ ځي کې چې دی که نه زموږ کې پي کې کې دونه ښه هر څه شته او دونه ښه باغونه شته او داسې پکې مالټې او داسې نو دا پکار دی چې ګورنمنټ نور هم دوی څه دغه وکړي او د انټرنیشنل مارکیټ هم تاسو ټچ کولی شي او ماشاءالله ډېر زبردست ټیسټ دی او ډېر فرش مالټې دي ډېره زیاته مننه کتونکو ډېره ښکلې ګټورې خبرې وکړې دا ملګري د اسلام آباد نه راغلی دی خو دا کوم د کووډ خبره چې وکړه په دې وخت کې دا بلډ مالټه چې کومه ده دا ډېره زیاته ضروري ده باغ ته هم بوځمه او دا موږ د عمر په باغ کې ګرځو اخري باغ دی په موږ ګر چې مالټې نه خوري او نه راته صد کوي خو دا ده په لومړي ځل ورته راغلي نو خورو به مه وړو به مه او تاسو سره هم شریکو دا ذایقې دا وګورئ ټول ملګري چې کوم دی نو ناست دي ځای په ځای او مالټې خوري موږ سره شهیر دی شهیره راشه ځان له خپله مالټه دا کوه بل خپل کتونکو سره دا شریکوم چې دا زموږ 400 ده تنګې دي زموږ ابازې دي نو موږ ته دا ټول سهولیت دي خو وخت نه میلاویږي که نه چې صرف په مالټو باندې م ګزاره کوو په باغ کې ګرځه او ځان له چې کوم دی نو اوس دی کې ما ته پته نه لګي خو دا بلډ مالټه ده او داسې به روشو کې او خو دلته کې ګوړه خوري نو ګوړه هم خوړی شي او خو مالټه خوري نو مالټه هم خوړی شي د ام په ټیم کې ام له راتلی شي نو موږ ته چې کوم دی دا غنیمت چېرته وي یار هماته چې څومره پورې دلته کې ازادي ده او دا باغونه والا دا د مینې نه غواړي هسې نه چې تاسو وایئ چې په میډیا یا دغه خو موږ پسې ډېر هم سو وایو نیسې هم نشو کولی خو ویلیب خانه راشه که نه نو ډېره موده پس چې کوم دی او دومره اوبه دي بګیا نه چې محمود جان عمرزی ورته داسې خولې کې اوبه رالې ولې هغه ما په دې ډېر تنګ کړي هغه ما ته وایي ته بس کې نو نه لږې خبرې کوې نو پرېږده سړی مې ګیر کړی دی او دا یاره وینه ما کې هم د وینې لږ کمې شته
شهیر ځان له روشو کوه زما سر له خوره ښه او کتونکو څنګه چې محمد خان وی که نه هغه سره پنجاب نه چې راغلی وي نمک ډال کې نو مونږ یې خو بغیر مالګې خورو خو داسې ده چې نور ورته په ځمکه کښېنم یو کرېټ ځان ته کېږدو او وی خورو خو دا صرف دلته کې چې لاړ شي دا ټول باغونه دي دا خو پکې صرف مونږ د یو باغ ته راغلي او د باغ سر نه معلومیږي چې چېرته پکې ځې او ور اړخته غرونه او بیا غنم او یو ډېر پرسکونه ځای نو کتونکو دغه څو خبرې هم در سره شریکولې څه خبره داسې شوي تاسو ته بده لګېدلې معافي غواړو خو موږ وایو زموږ نه خوشحالۍ مرورې تللې دي تاسو هم لږ چې کوم دی نو ځان سره خوشحاله کړو خپل ځان هم خوشحاله کړو ولې وي انسان به ځان په خپله خوشحالي په دې حالاتو کې په دې ګرانۍ کې په دې حکومت کې په دې لاقانونیت کې په دې ناترسه خلکو کې د سوشل میډیا په دې یلغار کې په دې کې چې کوم دی که نه نو خوشحالۍ ډېرې ګرانې دي چې کوم اړخ ته ځې اوس پکې عجیبه خلک سوشل میډیا ته راغلي دي چېرته د خیر خبره هم ترې ونه لیدله چې د علاقې راته داسې مالټې وښیي ام راته وښیي بل څه راته وښیي بس صرف کنځلې چې کوم دي زده کوي نن سبا په سوشل میډیا کې ډېر ښه کنځل خرڅېږي او دا تاسو کتی شئ نو کتونکو دغه څو خبرې هم در سره شریک کړې په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ ډېره مننه خوشحاله